د پاکستان کوچ زوړ کوچ ګیری کرسټن کچری د پاکستان ټیم سره پاتې وي نو هغه په شاهین افریدي باندې یو کال پابندي لګوله، جرمانه په هم لګوله، یو کال هغه د کرکټ نه لرې کولو هم اوډیائی ورلڈ کپ 2023 کې ګیری کرسټن د پاکستان کرکټ ټیم کوچ جی هغه دوران شاهین افریدي هم په ډریسنګ روم کې یا کلاړیانو سره په ګراوند کې شور شرابه راغلی ولکه خبرونه دا راتلل چې هغه ټایم کپتان بابر اعظم و، د شاهین افریدي نه کپتاني ایستلی شوی و، بابر اعظم له ورکړل شوی و، د دواړو ترمنځ د اختلاف خبرونه هم راتلل. نو هغه ټایم هم شاهین افریدي جګړه کړې وه یا وټ ایور څه هم نو که چېرې کوچ ګیری کرسټن د پاکستان ټیم سره لږ نور پاتې وی نو هغه په شاهین افریدي پابندي لګوله، خو هغه دپاره عقیب جاوید یا نور څومره هم خلک دي هغه دپاره داسې ماحول جوړ کړه چې هغه ریبي وتښتولو، هغه کوچنګ په نیمه کې پرېښو، بس لاړه وایي زه نور د پاکستان ټیم سره زما د زور نشته دی. نو بس د هغه چې تلو سره بس د شاهین افریدي هغه پابندي هم خبره هم لفه دفه شوه او ورسره رفه دفه شو. او عقیب جاوید چې کوم دی د لاهور قلندر کوچ هم دی، نو عقیب جاوید هیڅ کله هم نه غواړي چې شاهین افریدي د ټیم نه ډراپ شو، کیدای شي راتلونکي ټایم کې هم شاهین افریدي له دوباره کپتاني میلاو شي د عقیب جاوید په سربراهۍ کې وبګورئ جی، ځکه عقیب جاوید سره د لاهور قلندر ټیم هم دی او شاهین افریدي د هغې کپتان دی، نو دلته کیدای شي د قومي ټیم کپتاني هم شاهین افریدي له د عقیب جاوید په ترو باندې میلاو شي. نو دا زموږ د ټیم حل دی چې موږ سره د بهر ملک چې کوم کوچ راشي موږ سره میاشت هم نه ایسارېږي زموږ د ماحول په وجه باندې.